زه یم د کوهاټ او زما نوم بینه دی او واده مې اکوړه هټک کې شوی نوشهره نخوا. هغې واده په دې هغه باندې کړی ما سره چې دا معذوره ده. هغې ما نه پیل هم ښځه وه، وایي دا زما خوښه نه، زه دې سره د خوښې واده کوم په دې باندې چې دا معذوره ده او الله رضا دپاره کوم. بیا چې واده وشو هغې نه پس زما ته جهیز کې چې څه و بس د غریبۍ در اچار څه و هغه یې رانه ورو ورو خرڅولو چې ختم شولو. بیا هغې نه پس ما ته وایي ته اوس ګرځه چندې راټولوه ما ته. کله به چا دیرو ته بوتلم چې دا مالداره کس دی ورته ووایي زما اپریشن دی، کله به په سکولونو باندې ګرځولم، کله یو ځای ته کله بل ځای ته کله بل ځای ته چندې به راباندې غوښتلې. اخري ښه ته رالو چې هغه ما ته وایي زه به کور ته خلک راولم ته به جینکۍ او هلکان اټینډ کوې، یعنې کې 2 نمبر کار راباندې شروع کولو چې په دې هغه کې ورته ویل چکلې کاره نو هغه یې راباندې شروع کولو. دې وجې نه ما خپل مور ته ووایي چې زما خو څوک نشته دي، سبا به زما د ویډیو دا ما نه ریکارډینګ وکړي، ما بلیک میل کړي او ما نه به داسې کړي هغه وکړي. بیا زه هغه کار ته بیا مجبوره وم، مجبوري بیا هغه کار کوم. نو دې نه ما طلاق واخیستو. هغې سره زما اوس د 6 کالو زوی دی، د 6 کالو زوی مې سره په عدالت کې مې سره کیس واچولو. د یو خبرې ثبوت مې سره پیش کړو ولې چې د کارونه داسې کړي وو، واقعي کړي وو، دروغ نه وو. د یو خبرې ثبوت مې عدالت له پیش کړو. په املی کوټ کې فیصله زما په حق راله، سیشن کوټ کې هغه اپیل وکړلو، هغه هم فیصله زما په حق راله. سیشن کوټ نه څنګه راووتو پولیس والا ولاړو، د نوشهره پولیس والا، او د ما ته ووایي وایي تا کیسونه کوې، وایي تا په معذورۍ باندې خلک خفه شي یا د قدي اعظم په زور باندې یو بل نه پیسې راوالې، وایي زه د جینکو په زور باندې وکیلان نیسم او زه خپل کیس در سره لړاوم. بیا های کورټ کې اپیل وکړلو. های کورټ کې چې اپیل وکړو های کورټ کې کیس چلېدو تاریخ پر رالو نو جمعې ورځ به نمبر به نه راتلو. تیر شوي 16/9 باندې نمبر رالو نو جج نه زما واورېدله او نه زما د وکیل واورېده، هېڅ هم وانه اورېدلو، بس صرف دا وایي دا معذوره دا خپل ماشوم نشي ساتي. تر 6 کالو پورې ما ساتلی و اور 9 میاشتې ما په خېټه ګرځولی دی، ما ساتی شو 6 کالو پورې ما ساتلی. اوس 2018 کې په 16 مارچ باندې ما طلاق شوی دی. نو دې نه پس هم زه خپل ماشوم ساتلی شم، ماشومان ته به ټیوشن ورکوم، سلایي کار به کوم. خو د پاکستان حکومت هر یو دروازه مې وټاکولې، اوس ځای نه ما ته انصاف میلاو نه شو، الټه زما مذاق وړاو شو چې دا معذوره ده دا خپل ماشوم نشي ساتلی. نو چې معذوره وم دا اول زه نه وم کتلی، او چې ماشوم د ملاقات ته ورشم نو د نوشهره او دا کوړي ولا پولیس ولا موبایل ولا راشي ما پسې وایي دا ماشوم اغوا کېدو پسې ورغلی ده. نو پولیس ولا زما بېزتي وکړي، زه روانه شم واپس دی نه. او ماشوم ته دا دومره یارولی دی چې ماشوم ته وایي چې کله ورانې کې یا پیسې ته غواړي وایي چپ شه کنې ګوډې پسې دې بوزم. نو زه وایم هغه وایي زه کلي عام چکله چلوم، څوک په داسې پیدا شي چې ما ته به ووایي چې ته دا کار ولې داسې کې کوي. ما نه پیله چې کومه ښځه بچي دي هغې خیال هم نه ساتي، هغې مې سره عدالت کې کیس اچولی، وایي نه مې دا ښځه نه مې دا بچي دي. نو هغې حکومت څه هغه نه غواړي. دا ښځې دې په کومه طریقه باندې کوي؟ یو ته خو معذوره وې، تا سره رشته څنګه جوړه شوه؟ زه سکول ته تلم چې کتلی یم، زه چې کوم ګاډي کې تلم ګاډي والا زموږ رشته دار و، هغه سره تعلق جوړ کړلو. ورته وایي دې سره زه الله رضا دپاره واده کوم. او اوس چې کومې جینۍ سره واده کوي بله جینۍ د بل چاته نکاح شوې ده یا ښې نه خلاصوي او دا ورسره واده کوي، نو دا هغه دې کار دپاره کوي چې کوم کار دا کاروبار د دی هغه د هغې خلکو هم دی، هغې خانداني د کاروبار دی، نو هغې دا کار کوي. نو دې دپاره هغې سره اوس واده کوي. ته دغه ټایم کې معذوره وې؟ نو کړې په دې وجه باندې وم چې دا معذوره ده او زه د الله رضا دپاره ورسره واده کوم. او بیا ما ته بیا په صفا الفاظونو کې وایي ته خو ما د هغه دپاره کړی چندو دپاره کړی، په تا به زه وظیفې راټولوم، چندې به در باندې راټولوم. کوم ځای کې تاسو چانده راټولې کړې؟ جهانګیري کې نوبت خان نوم یې دی، ټولو به اورېدلی وي. بارمل کې هغه د غټ کاروبار دی او د کرش مشینانې دي، وایي دلته ځه میاشتې په میاشتې تاسو ته به دا مزدوران چې کم دي دی به 100 روپۍ درکوي، نوبت خان به درکوي. نو هغوی ما سره داسې کار وکړلو چې مور یې راسره ولېږل او د ګاډي والا ډرایور و، ډرایور هم شته دی ګاډي والا، که د الله رضا دپاره خبره کوي کابلی دی. مور را سره ولېږله، مور یې ما ته دیګه راکړله او دروازې کې ور دننه کړه. ما ته یې ته به را سره دننه کېږي وایي او زه یې سره ځم دننه دیرې ته ځم. نو ما ته یې دیګه راکړله او زه یې دیرې ته ور دننه کړم
او دا رانه خپله په شا شوله دا خو د خدای د هغه سره ښه وکړي چې هغه زما عزت ته څه نقصان راونه رسول کنې ده خو ما عزت ته مکمل هغه کړی وه چې پرې چې به دا په څه طریقې باندې وي چې بس دا کار ما سره شروع کړي او ما ته څو ځلې وویل دلته کې نور په بل هېڅ کې ګټه نشته دی وایي بس دې کار نه علاوه ما چلډرن اکیډمي سوډیا خیل چې کم دی نو شعره هغې نه اغلا کړې هغې کې مې 2 تولې کالی پروت دی د مور د کوره ورته وایم چې ما ته کالی راکړې هغې وایي هغې کالی هم نه راکوي نو هغې وایي ته به ما ته دا قرض ختموي چې کوم اغلا ده کړې ده بار ملک ته خو نه بوتل نه بار ملک ته نه خو دلته په هغه کې بې ګرځولم په سکولونو باندې بې ګرځولم پېښور ته یو ځل سکول ته راوستې وم هغې راته ووایي چې صبر وکړه چې چوټي وشي چې چوټي وشوه بیا وایي چې ورېږئ ټیچران لاړې چې ټیچران چې لاړې هغه چې کم کس ته راستولی یم ده ورسره به پیل رابطه کړې وه چې دا بس څه طریقې سره هغه کوي نو ده کور نه زه راواستولم وایي زما ترور لور در سره ځي ترور لور ته چې زه لاړم هغې وایي ما ته د کور طرف نه اجازت نشته ما بله مالتۍ ځان سره راملګرې کړه ده نه پټه ما ورته ویم ما سره لاړه شه زه یوازې یم نو هلته کې چې لاړو نو هغه د هغه ښځه را سره چې عکس وکتلو نو عکس رانه په شا شولو بیا یې ویل لږ صبر وکړې لکه بوتل یې زه بل څه دپاره وم چې بل څه طریقه به تا ته پیسې درکړي خو بس هغې ښځې د لاس زما هغه بچ شولو عزت بچ شولو چې هغه یې وکتله چې سره څومره پیسې به دې ولې داسې راټولې کړي خلکو به درکولې داسې خلکو به راکولې ولې به نه راکولې ډیمانډونه به کول ډیمانډونه خو ولې نه داسې ډیمانډونه راغلي دي خو ما بس دې وجې نه بیا طلاق واخیستو ما ته مې زه خو دا نه کوم دته ما وایي زه لکه ماشوم خرچه کولی شم او د کور د ما ته ګوډه دا زه خپله کوم خیره بس څه ګزاره به کوو ستا وروڼه خویندې زما یو ورور دی پلار مې وفات شوی دی ورور مې وړوکی دی او ما سره 3 خویندې یو ګټه وټه هم څه ده ګټه بس رور مې ګټیو بس مونږ یې خورو نو زه سلایي کار کوم اوس خو تا ته داسې خاوند میلاویږي چې ستا خیال ساتي ښه په عزت سره نو بیا نه چې زه خاوند نه زه چې بس ما ته خپل زوی میلاو شي ځکه زما زوی غلط استعمالیږي ما ته پته ده ورو رالویږي د 6 کالو شو هغه چې زه شکل ته وګورم هغه چال چلن ته وګورم یا هغه ډېره هغه پرورش غلط کیږي نو زه وایم چې نه ما ته چې خپل زوی میلاو شي هغه زما هر څه دی بس زوی ستا ته رکاوټ کم ځای کې دی زوی مې اکوړه خټک کې دی د پلار سره دی پلار سره دی اوس نور هم 2 ښځې دي یو ښځه ما نه پیله شته هغې لور یې زوی شته اوس بل واده کوي نو دې څه وایي چې نه در کوم دی وایي چې نه زه یې نه ورکوم دی ولې طلاق واخیست کومې تاڼې سره دي دی اکوړه خټک تاڼې سره دی بس نو هلته احسان شاه ډي سپي دی هغه له به لاړه شي ډسپیان مسپیان ټولو ته دله به لاړ ایسیچو ته لاړم ایسیچو نه احسان شاه ډي سپي له به لاړ ایسیچو ته لاړم بهروز نوم یې دی هغه ته لاړم هغه به راپسې شپې یوه بجه رینګ کولو عدالت ورکړي های کورټ ته نه ما خبره وانه اورېدله که نه وایي دا معذوره ده بس ورې کړو ماشوم او 2 عدالتونو های کورټ ته ونه وایي دغه ته جج ته چې جج نه اورېده خبره چیف جسټس وقار احمد و نه اورېده خبره دې نه پیله بل و جسټس وقار و هغه خبره واورېدله ما ته چې معذرت غواړم ټایم کم دی زه صحیح ده تاله زه بایکاټ هغه در کولی شم تاریخ در کولی شم بایکوټ او ټیم را سره کم دی دا خبره نشم اورېدی معافي درنه غواړم او چیف جسټس وقار احمد و نه هغه بالکل خبره اورېده نه زما ورته ماشوم تصویران وښودل چې هغه په کوم بر حالات کې دی شلېدلې کپړې شلېدلې جرابې څخه چپلو کې اسکول ته ځي نو په کور کې به کم حال وي نو هغې پورې مذاق وړاو کړو وایي دا کور کې ناسته وي وایي دا بل څه نه کې به دا تصویران به جوړوي نو دا دې خپله جوړ کړي دي